او همدا چې هیواد د کرونا ویروس سره لاس او ګریوان دی مونږ هم شیبه په شیبه باندې هره ورځ تاسو ته د کرونا ویروس په تړاو باندې د مرکز او ولایتونو څخه معلومات درکوو او په دې تړاو تاسو ته سیمه ییز چارواکي معلومات درکوي. موږ هم په دې برخه کې ورځو لغمان ولایت ته. دا چې په لغمان ولایت کې څه تیریږي په داسې حال کې چې هیواد د کرونا ویروس سره لاس او ګریوان دی، لغمان کې څه حال دی؟ ورځو موږ سره د سکایپ د لارې په خپرونه کې د دغه ولایت والي آصف ننګ په خپرونه کې مېلمه ده چې په سر کې ورته ښه راغلاست ویو. ښاغلی ننګ خپرونې ته په خیر راغلی. تاسو هم په جریان کې استئ چې د کرونا په هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 600 ته ورسېدلې. راځئ د لغمان حال را سره شریک کړئ چې هلته څه وضعیت دی، څه تدابیر هم نیولي دي. سلام وړاندې کوم، سهار په خیر ستاسو د ټولو لیدونکو اوریدونکو. انشاءالله لغمان کې وضعیت ډېر بهتره ده. لغمان کې د اول خو دغه الحمدلله تر اوسه پورې موږ پیښې نه لرو. او دویمه مسله دا ده وبخښئ په بښنې سره دا د یو پیښې موضوع چې شوې وه چې یوه پیښه ثبت شوې ده، ستاسو معلومات څه دي چې دغه پیښه نه وه که څه ډول؟ دغه پیښه چې په ننګرهار کې وه او دوه درې مراجعې موږ ته راغلي دي. هغه یو کس چې حضرت بلال نومېدو، البته د ننګرهار نه اولینه پیښه چې ریکارډ شوې ده، هغه بیرته منفي سو. هغه سړی روغ سو او مکمل روغ شوی دی الحمدلله. د هغې بیرته خپل کورنۍ ته لاړ. توصیه ورته سوې وه چې 11 ورځې به نور هم دی په قرنطین کې وي، په کورنۍ کې قرنطین کې. نورې 3-4 پیښې داسې راغلي دي چې موږ لیږلي دي، اما د هغې نتیجه منفي راغلې ده تر اوسه. درست. او د تدابیرو په تړاو باندې څه کړي دي؟ تاسو ګورئ چې کابل ښار قرنطین شوی دی، یو شمېر ولایتونه نور هم قرنطین شوي دي. د مخنیوي په خاطر باندې چې دا چې امکانات شته، د عامې روغتیا وزارت هم خبرداری ورکړې ده چې که چېرته مخنیوی ونه نیول شي نو دا به یو څه خطرناک وي. د وقایې په برخه کې څه کارونه هم ترسره کړي دي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې د لغمان ولس خبر دی چې څه روان دي؟ ولې نه، موږ 3 ساحې د کار تقسیم کړي دي. البته یو برخه وقایوي تدابیر دي، یو برخه انضباطي تدابیر دي، یعنی چې ښاروالي ده، پولیس ده، قرنطین ده، بازار ده، کنټرول ده، مدیریت ده، او دې ته موږ انضباطي تدابیر وایو. یو برخه زموږ صحي تدابیر دي، روغتیایي تدابیر دي چې هغه هم په دا 3 ساحاتو کې موږ کار کړی ده. هغه اوله ساحه چې د وقایوي تدابیر، په وقایوي تدابیرو کې مثلا موږ عامه پوهاوی وکړو، خلک هم خبر کړو، بسیج هم ترسره کړو، او داسې سکرینینګ سنټرونه هلته موږ جوړ کړي دي په ګمبیري کې او په مشاله کمر کې او په سرخکانو کې، او بل د ولسوالیو ترمنځ دغه تردد هم محدود کړی ده. دغه اگر چې ښکاري انضباطي تدابیر هم وقایوي تدابیر دي په خپل نوع کې، اما موږ اتخاذ کړي د نظم، انسجام او هغه وقایه چې تقریبا یو رسمي شکل لري یا قهري شکل لري. مثلا دکانونه بندول، قرنطینول، بازار ته په ترتیب سره نظم ورکول، د ډوډۍ او خوراکي غذایي موادو په اصطلاح ذخیرې او زیرمې ساتنه، جوړونه، دغسې مسایل موږ شته. او په صحي برخه کې بیا موږ یو مرکز د قرنطین چې تر اوسه پورې 10 بستره ده، دا بیا موږ 60 بستریزه ته ارتقا کوو، بیا به 50 بستریزه ته، او بیا بل په 300 بستریزه او 500 بستریزه کې، یعنی دا مرحله په مرحله دا موږ تر کار لاندې دي. اجالتا اوس موږ 10 بستریزه قرنطین تداوی لرو، یعنی یو قرنطین منتظره ده چې قرنطین د بنده یو سړی، یو د مداوا ده چې په شفاخانه کې مریض هغه جدي حالت ته رسیږي. نو دا 3 سټیجه کې موږ الحمدلله کار کړی د تر اوسه موفق یو. یو څه مهمه چې دی هغه دا دی چې کله چې یو مشکوک کس د هغې څخه معاینات اخیستل کیږي او دا معاینات مرکز ته رالیږل کیږي. په لغمان کې خو د معایناتو کوم مرکز نشته دی، خو چې کله کابل ته راځي، بیا والي صاحب دا څومره وخت نیسي چې د دې کس هغه معاینات معلومیږي چې یا مثبت دي یا منفي دي؟ که راته معلومات شریک کړئ.
د سمپلونو یا د ټیسټینګ مسله چې د هغه ظرفیت موږ په افغانستان کې مرکز لرو، یعنی په ټول افغانستان کې تلاش د مرکزی دولت دا ده او د جمهوریت ریاست د جلال المآب لومړي معاون چې دا باید په 14 ولایتو کې ایجاد شي. اما اوس موږ ټیسټونه لیږو کابل ته او اوس ننګرهار ته لیږو. په دې ورځو کې د کابل بیروبار ډیر د کله ورځي کله شپږ ورځې جواب راځي، اما د ننګرهار چې دا په 2 ورځو کې نهایتا په 3 ورځو کې تر دې نه زیات دوام نه کوي او کله کله حتی په 1 ورځ کې هم هغه ټیسټ را لیږي، یعنی نتیجه موږ ته را لیږي. موږ خواله دلته دا ده چې په زوند مشرقي کې حادثات نسته، یعنی کنګرهار کې 2-3 حادثې دي، هغه هم تر اوسه پورې تر کار لاندې دي، نهایي نتیجه یې نه ده معلومه. درست. دغه صحیح، مهرباني مال دغه خدمات او سهولتونه د ټیسټ موجود دي، اما یو خبره چې زه باید وکم چې د علاج مسله ډیره مهمه ده چې هغه په دنیا کې نسته. نو زه خپل وطنوالو ته وایم، د مشرقي نجیب وګړو ته وایم چې لطفا احتیاط وکړئ، د خپل ژوند په خپل لاس کې ده. یو شی چې محدود وي، خدمات زمونږ محدود دي، ډیر نه دي، کم دي، بیا به تاسو ته ونه رسیږي او د دې علاج هم نسته. چې علاج هم نسته، دام نسته، نو بیا یو کار تاسو ته پاتې کیږي چې هغه خپل وقایه وکړي په خپل ځان، یعنی خپل ځان ژغورنه فرض ده. فرض دغه فرض دی، الله تعالی حکم ده چې ځان به ساتئ، ځان به په تهلکې کې نه اچوئ. درست. نو دغه باید تر سره شي. درست. والي صاحب، مهمه خبره همدا ده، دلته په کابل کې هم کله چې په هرات کې پیښې حساب شي، نو دلته په کابل کې چې د عامه پوهاوي په برخه کې کم کار کېدلو، خلکو ته دومره توجه نه کوله، همدا لامل و چې دغه د اوس ورځ تر بلې دغه پیښې زیاتیږي. دا چې په مشرقي کې او خصوصا په لغمان کې دومره خاص څرک نه لیدل کېږي د کرونا ویروس، خو مهمه همدا ده چې خلک د وقایې په برخه کې هغه د عامې روغتیا وزارت دغه لارښوونو ته پام وکړي. یو مهمه موضوع د پاکستان څخه افغان مهاجرین چې راوړي دې طرف ته، داسې اوازې او ګنګوسې دي چې په دې کې په کرونا ویروس هم اخته کسان شته دی، او معلومه خبره ده چې یا به کونړ یا به ننګرهار یا به لغمان حتما د دې ولایتونو اوسیدونکي دي یا د نورو ولایتونو، خو مشرقي برخه ډیره تر تاثیر لاندې نیسي. د دې کسانو د پیژندلو دپاره تاسو څه تدابیر نیولي دي؟ ځکه چې هغه کسان چې د هغه طرف نه راوړي ډیری هڅه کوي یا کوښښ کوي چې مثلا ځان پټ وساتي. تاسو دې برخه کې څه کار کړی دی صاحب؟ اساسا که وګورو د موږ لوی پښتونستان یا د کوزي پښتونخوا او بره پښتونخوا په دغه پټیاره کې د کرونا وایرس ضعیفه ده، یعنی هلته هم حادثات په کوزه پښتونخوا کې کم دي، دې خواته هم کم دي. او بل دا ده چې دغه مهاجرین چې راغلي دي دا پکې اکثرا د ډېرو ولایتو دي، د لغمان به یو تعداد کم وي پکې، او موږ ته راغلي دي، یعنی په ورځ کې په هغه ورځو کې چې د دروازې خلاصې شوې 8,000 شاوخوا کې تر 40,000 کسان را ننوتي دي. دوی د ننګرهار ولایت لخوا هم هغه د سکرینینګ سیستم یې ډېر ښه و، الحمدلله ډېر چک سوي دي. یو تعداد چې راغلي دي په دوی کې د هغه خوا نه دغه کنفرم کیسونه نه دي راغلي، یعنی سفیر د افغانستان په پاکستان کې هغه تایید کړه چې په دې خلکو کې د کرونا وایرس راپور نه ده موجود. نو معنی دا ده چې دا خلک کلین دي، د سلامت دي. بیا هم که یو نیم پکې وي نو د موږ د خدماتو دروازې خلاصې دي صحي مراجعو لپاره. بیا دلته لغمان ته چې دوی را رسېدله کم راغلي دي، خو هغه یې موږ سکرین کړي دي، یعنی موږ په ګمبیري کې او سرخکان کې بیا چک پوسټونه لرو، لغنځه کې بیا نسي تېرېدلی. ښه، او دا که چېرته احتمالا دغه پیښې ثبتېږي او زیاتېږي، بیا هم ورته هلته لغمان کې دغسې روغتون شته دی چې یوازې د په کرونا ویروس د اخته کسان هلته قرنطین شي او وساتل شي، داسې کوم روغتون ځانګړی کړی هم دی؟ کرونا خو تر اوسه اگر چې دا خبره زه یو ډاکټر نه یم نو تر اوسه معالجه او دوا نسته، اما امیدواري ډیره ده ځکه اوس ډیرو منابعو صحي نړیوالو معتبرو منابعو ویلي دي چې
دغه د وایرس والي صاحب په په بخښنه اصطلاح سره تداوي لپاره څه ته اسانه زما شوی. هدف دا و چې صحیح ده چې د کرونا ویروس دپاره کوم تر اوسه پورې کوم درمل واکسین چې نشته دی. هدف مې دا و چې که چېرته مثلا دغه پیښې زیاتېږي احتمالا داسې یو روغتون په لغمان کې شته دی چې بیا په هماغلته دغه کسان په قرنطین کې وساتل شي یا هغه د وقایې د پاملرنې په برخه کې داسې کوم روغتون مو ته ځانګړی کړی دی چې یوازې د کرونا ویروس هغه اخته کسان پکې وساتل شي؟ بالکل بالکل منګه یو خو منظم ما درته ویل چې یو 100 بستره منګه لویه شفاخانه لرو، ډیره معتبره شفاخانه لرو. یعنی د کابل تر ډیرو شفاخانو زمونږ شفاخانه بهتره ده تر ډیرو ولایتو. منګه ټول واردونه لرو، اول پکې ډیر مجهزه درست او د منګه صحي عمله چې د ډیره پروفیشنل عمله لرو. کافي لدې لحاظه خو بالکل کافي یو 100 بستره منګه په نوي شفاخانه کې 50 بستره په زړه شفاخانه د لغمان کې منګه په اصطلاح هغه بیمارانو ته لرو چې دوی بالفعل په دې بیماری باندې مبتلا وي. او لدې نه ما سوا منګه د 300 قرنطینیا محله یا تجدیدګاه لپاره هم تدابیر لرو چې دغه 300 کسان یا کورنۍ کراتللې نو موږ ورته خدمات ارائه کوای سو په نوبتي شکل سره به دوی ته خدمات رسیږي. منتها د ټیسټونو مسله دا به ریزلټ به دا به موږ له بل ځای نه اخلو، یا ننګرهار نه یا له کابل نه. صحیح، همدا چې هلته پیښې دومره نشته دی. خو راځو دې برخې ته چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه چې تاسو کړي دي. تاسو ګورئ چې د افغانستان خلک خپله زیاتره البته یو څه سرزوري دي. ستاسو هغه کومو لارښوونو ته چې تاسو ورته کړي دي پاملرنه ورته کوئ؟ لکه د ماسک څخه استفاده، ماسک باید واغوستل شي، یا نور هم د دستکشو څخه. په د لغمان ولسونه تر اوسه پورې دې برخې ته دغه شی قانع شوي دي چې د وقایې په برخه کې د دغه طبي شیانو څخه استفاده وکړي. ښه خو دا ده چې ولس د دې نه منلو دغه کلتور او عادت بدل کړي، نصیحت هم ومني او خیر او مصلحت باندې هم ځان پوه کړي. زما په نظر تر ډیره حده د عامه پوهاوی اوس موږ ډیر لرو. یعنی اوس داسې حالت ته چې د هر سړي په جیب کې لس رسنۍ دي، نو د عامه پوهاوي ذرایع ابلاغ چې ورته وایي هغه موجودې دي. عامه پوهاوي کې به څه مشکل نه وي، خلک هم آګاه سوي دي. بل د علماو بسیج موږ تر سره کړی ده، د قومي مشرانو بسیج موږ تر سره کړی ده، فتواګانې ورکړل سولې، ډیر زیات تبلیغ وسو. یو شی چې پاته ده هغه کور په کور تبلیغ ده چې میرمنو ته او ماشومانو ته رسیدګي وسي. زما په نظر دغه خپله کرونا موږ ډیرو که تاوانونه لري نو ډیر فایدې هم لري. یو خدا ده چې موږ هغه اطاعت پذیري او نظم ته په اصطلاح په دې باندې به موږ عادت کړي چې نظم پذیره سو او قانون پذیره سو. او بل دا ده چې د دې ترڅنګ به موږ په خپلو پښو د درېدا لپاره د اقتصادي دا به ډیر زیات یعنی موږ ته قوت راکړي. هغه خوب به اوچت کړي چې 200 کاله موجود و. صحیح. او د دې ترڅنګ والي صاحب یو شمېر اوسیدونکو د لغمان او همدارنګه لغمان ته په لاره باندې تګ راتګ چې کیږي شکایت دی او خبرونه داسې را رسیږي چې وسلوال کسان راوځي او غلا کوي یا هم ناامني جوړوي، عامه نظم ګډوډوي. ستاسو معلومات پرې راخلو چې دا خبرې تر کومه پورې درستې دي؟ غلاوي او د رهزنیانې ډېرې نه دي. یعنی په مجموع کې د افغانستان حالت ته په پام سره دلته د طالب جرایم ډېر دي. یعنی د طالب جګړه ډېر خطرناک ده، هم د دې وایرس لپاره هم د افغانستان لپاره. د طالبانو جګړه په دغسې سختو شرایطو کې چې انسانان یعنی یو بلا کې یو ابتلا کې لویدلي دي، الله تعالی یو سخت تکلیف په دې بندګانو راوستی ده. په دغسې حالت کې طالب لګیا د خپل ټوپک ګرځوي او انسانان وژني. ما تیره ورځ همدغه حالاتو ته پام کوو چې په افغانستان سختې ورځې راغلي دي، چا ملګرتیا کړې ده، هغه دوست خو وایي په سخته ورځ معلومیږي. طالب زموږ په ټولو ورځو کې خرابي پیښه کړې ده، د ټولو ورځو بد د دې وطن بد موجود ده. تاسې وګورئ په دغه حالاتو کې چې هغه د طالبانو ساحه ده، هلته موږ خدمات نسو رسولی، هلته صحي خدمات نسته، هلته انساني ژوند نسته. بل د طالب صفحې ته مې پام وکړو،
په تیرو څومره کلو کې چې دی موجود ده، نه یې جومات جوړ کړی، نه یې مدرسه جوړه کړې، نه یې د خیر ښېګڼې په کار کې ونډه اخیستې ده. د ده خبر چې ولولې، مرګونه، چاودنې، پلونه الوزول، مکتب الوزول، دومره افغانان وژل، دومره یعنې ټول ریکارډ له دې نه. نو زه وایم د طالب په بستر کې، د طالب تر سیوري لاندې چې دا په افغانستان غوړېدلی ده دا تور سیوری، د دې تر لاندې نور جرایم هم ممکن دي، ځکه چې تنفیذ د قانون سخت شوی ده، نو کار یې سخت کړی ده. په جګړې کې موږ ډېر بوخت یو. زما قواوي امنیتي، د تنفیذ قانون قوا، امنیتي قوا، د وطن د دفاع قواوي، د دغه عظیم جهاد د انسان ژغورنې لپاره چې دا اوس موږ ته یو جهاد را په غاړه ده، او زموږ امنیتي ځواکونو ته چې کوم جهاد ور په غاړه ده، د دې وطن د ناموس ساتنه، وطن خو مور ده، د دې ساتنه دروند کار ده. نو موږ ډېر هلته بوخت یو. که دا د موږ بوختیا په عسکري او نظامي ساحې کې پاته سي، د کرونا او د نورو مشکلاتو د نظم او انضباطي مسایلو ته زموږ رسیدګي کمیږي. په دې کې بیا مجرم هم کیدای سي خپل کار وکولی سي، یو قانون فراري هم کیدای سي د قانون ماتونه ترسره کړي، یو ظلم کیدای سي ترسره سي، یو ناروا کیدای سي ترسره سي. اما د دې ټولو ملامتي به په هغه ډله چې دوی جنګ باندې تاکید کوي. تاسو ته اشاره وکړله، اوس په داسې حال کې چې هیواد هم د کرونا ویروس سره لاس او ګریوان دی، او د یو لور نه ناامنۍ دي او د بل لور نه دغه ویروس دی، بیا څنګه والي صاحب تاسو د دې دپاره چمتوالی نیولی دی چې هم د طالب سره په جګړه کې مبارزه وکړئ، ځان بوخت وساتئ، او یو طرف ته دا تابعه او امنیتي تدابیر هم ونیسئ؟ دا ستونزمن کار نه دی او څه؟ بیخي ولې نه، سخت کار ده. منتها موږ څو ښه والی لرو. ما درته ویل چې په هر هغه شر کې یو خیر پروت دی، دا د الله تعالی سنت ده. د افغانستان رهبرۍ د دې بیمارۍ په وړاندې ډېر عظیم بسیج ایجاد کړی ده. د افغانستان رهبرۍ رئیس جمهور په راس کې هره ورځ دغه مدیریت د دې مسایلو کوي. بیا ولایتونو په ټوله کچه یو قوي انسجام تر خپل منځ ایجاد کړی ده. بیا د ملکي او نظامي ادارو ترمنځ یو بسیج ایجاد شوی ده، او په اخیره قدمه کې د ولس او د نظام ترمنځ په مجموع کې یو بسیج موجود ده. یعنې زه که تاسو ته وایم چې دا اوس چې کوم حالت په کنټرول کې ده، د موږ حادثات دومره نه دي. لکه تاسې امریکا وګورئ، تاسې ایران وګورئ، تاسې چین وګورئ، تاسې قوي ملکونه وګورئ، هغوی چې ډېر امکانات لري. زموږ په دغسې بیمارۍ په ابتلا کې هم دنیا یو څه روپۍ زموږ نه کمې کړې، سره له دې چې دا د سختۍ وخت و. نو زما عرض دا ده چې دا زموږ کار د افغاني ماموریت که زه ورته ویم، دغه افغاني مشق او پریکټس دا ډېر کارګر واقع شوی ده. منتها تر دې نه هم باید حالات بهتره سي، د ولسونو که مشارکت ډېر سي. یعنې موږ خو دا کار د ولس د ژغورنې لپاره، د ده د روغتیا لپاره کوو. که دی لږ مټ ورکړي نو زما به مټ قوي سي. بیا به د هر سړي نقش، زه دا غواړم چې هر انسان د عسکر په نقش کې، د سرباز په نقش کې خپل ماموریت او خپل مسؤلیت ادا کړي، نو بیا به زموږ بار انشاءالله دروند نه وي. ډېره زیاته مننه ښاغلی والي. اسف ننګ ده چې راغلی او په دې شرایطو کې چې یو شمېر نور ولایتونه خو دغه کرونا ویروس سره یو څه زیات لاس او ګریوان دي، خو موږ وغوښتل چې هم د امنیت په برخه کې، هم د کرونا ویروس د تابعه او د وقایې په برخه کې هغه ستاسو معلومات راواخلو، تر څو د افغانستان خلک او په ځانګړې توګه د لغمان ولس ستاسو هغه معلومات واوري، او د خلکو هغه ستونزې او هغه شکایت چې درلودو د امنیت په برخه کې رفع شوي. ډېره زیاته مننه کور مو ودان والي صاحب.